بسم الله الرحمن الرحیم. د ابو هريره رضی الله عنه نه یو روایت دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې کله کله به حالات داسې شو چې زه به د لوږې د حاله ډېر زیات خراب شوم او ما به خپله خېټه دا ځمکې پورې ولګوله او دې له به مې زور ورکړه. یوه ورځ حالات داسې وو چې زه د لوږې د حاله مې خپله خېټه چې کوم دی دا ځمکې پورې لګولې وه او لار کې ناستم په داسې لار کې چې په هغې باندې خلک تیریږي را تیریږي او شاید زما د حال نه ورته څه معلوم شي او په ما څه خوراک وکړي. زه په لار کې وی ناستم. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، ما ته وکتل، زما په حال باندې پوه نه شو. زه ورپاسېدم، ما ویل چې یاره کیدای شي زه پوښتنه وکړم د څه خبرې او ما ته وګوري زما په حال پوه شي. وی دا یو آیت د تفسیر باره کې مې ته پوښتنه وکړه چې یاره د دې تفسیر مطلب راته وښایه. وي هغه په هغې باندې زما په حالت باندې پوه نه شو او دغه شانتې تیر شو. بیا د هغې نه بعد عمر رضی الله عنه راغی، هغه هم زما په حالاتو باندې پوه نه شو. ما پوښتنه وکړه، ورنم د هغه نه مې دا یو آیات د تفسیر او ترجمې باره کې پوښتنه وکړه، خو لیکن هغه هم داسې تیر شو. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نبي علیه الصلاة والسلام راغی، وی چې کله په ما باندې نظر پرېوته نو زما د حالات، زما د مخ د حالاتو او د زړه د حالاتو نه خبر شو چې یاره شاید دې دپاره ناست دی. ما ته وفرمایل چې ابو هریره وی ما عرض وکړه چې حاضر یم یا رسول الله. وی نبی علیه الصلاة والسلام روان شو، ما ته وی چې راځه. وی خپلې حجرې ته ننوته، وی ما اجازت طلب که، اجازت یې راکړه چې راځه. چې کله لاړ وی دا پیو یو پیاله پراته وه. نبی علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه چې دا پی د کوم ځای دی. کور والا عرض وکړه چې یا رسول الله دا پلانکي سړي یا پلانکي ښځې ستاسو دپاره هدیه کړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام وی ما ته وفرمایل چې ابو هریره، وی ما چې جی حاضر یم. ما ته وی چې ورشه اهل صفه هغې ته آواز وکړه رایې والا. وی کله چې ما پی ورته وکتل نو دغه خبره ما برداشت نه کړی شو. پی کم ما چې یاره په کار خو دا و نبي علیه صلات والسلام له چې زه انتهایي زیات وږیم او دا ما له راکول په کار و چې ما په دې باندې طاقت حاصل کړی وی او زما دا لوږه ختمه شوې وه. زه انتهایي زیات خفم شوم چې یاره اهل صفه چې کوم دي دومره دي او چې هغه راشي او د نبی علیه صلات والسلام د عادت مبارک هم چې کله به استازې څوک به سوال جواب د پاره ولیږل او مجلس کې به بیا تقسیم کوم په هغه کس باندې به کو. نو زما دا کامل یقین چې یاره کله نبی علیه صلات والسلام له اصحاب الصفه راشي نو دا پی چې کوم دی دا که په ما که تقسیموي نو دا په ما تقسیموي او دا څومره دي نو که دوه کسانو د یو قسم شاهد ونه شي د دوو کسانو نه کېږي نو بیا ما ته خو پکې څه پاتې کېږي نه. وي زه په دغه کشمکش کې لاړم اصحاب صفه پسې چې دغه هغه ټایم سره طالب علمانو د دین اسلام ته به چې څوک داخل شو او بیا به دین اسلام زده کو نو په صفه یو غونډی وه، یو چبوتره شانتي جوړ کړې وه، په هغې باندې به نبي علیه صلات والسلام دغه طلبا کینولي و، هغې ته به دین اسلام ښوده. دلته یو څو خبرې عرض کوم زما عزتمندو. یو خو د ټولو نه اول چې د نبي علیه صلات والسلام دلته د طلبا طالب علمانو سره د دین طالب علمانو سره محبت اظهار دی. خپل خوراک روایتو کې راځي چې کله به نبی علیه صلات والسلام له هدیه راغله نو خپله به هم استعمال کړه او اصحاب صفه چې کوم وو هغې دپاره به یې ولویږل او کله به چې ورته صدقه راغله نو نبی علیه صلات والسلام به د صدقې مال نه استعمالو په خپله، هغه ټول چې کوم دی هغه به اصحاب صفه دې ته ولویږل. هدیه وه چونکې نو نبی علیه صلات والسلام ابو هریره رضی الله عنه ولیږه، ورته وایي چې ورشه هغې راوله. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې ما اصحاب الصفه راوستل.
دی کېناستل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالا د عادت مطابق ما ته پیالې ونیسله چې دا واخله په دې تقسیم کا. ما تقسیم شروع کا، لومبني تن یو اسکل، بیا ها 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 حتی ټول اصحاب الصفه چې څومره وو هغه ټایم سره موجود، هغوی ټول سیراب شو، هغوی ماړه شو په دغې پیو باندې. وی چې کله ما آخري تن له پی ورکړه، پی چې څومره وو هغه شانتې باقي پاتې دی. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته وکتل، موسکې شو، موسکې شو نبی علیه الصلاۃ والسلام. ما ته وی چې ابو هریره، ما چې جی حاضر یم. ما ته وی چې اوسکه. وی زه کېناستم، ما وسکل. وی پیاله مې مخکې ده کړه، نبی علیه الصلاۃ والسلام له مې ورکوله. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته وی چې نور وسکه. وی ما نور وسکل. بیا یې راته وی چې نور وسکه. ما بیا نور وسکل. وی چې بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام عرض وکړه، ما ته وفرمایل چې ابو هریره وسکه. نو ما نور گنجائش ځان کې نه مونته چې یاره نور پی زه وسکم. وی ما نبی علیه الصلاۃ والسلام له پیاله ورکړه چې نور گنجائش ځان کې نه مو چې نور پی زه وسکم. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام زما نه پیاله واغېستله او په خپله یې وسکل. باقي پی چې کوم و هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام وسکل. زما عزتمندو، ما مخکې عرض وکړو باندې چې دلته یوه خبره دا ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طلباو سره د محبت اظهار دی. یو بله خبره ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به د هدیې مال چې کوم دی دا د خپل ځان دپاره هم استعمالو او هغې کې به ځان سره نور خلک هم شریکول، لکه څنګه اصحاب الصفه ابو هریره رضی الله عنه ځان سره شامل کړه، هغې له هم ورکړه. درېیمه خبره ده چې کله یو میلمه راشي نو هغه ته د زیادت د سیوا خوراک کولو، لکه نن سبا ما تاسو څنګه میلمه راشي که نه، هغه وایي بس مونږ ورته وایو اخره لږه روټۍ اخره چې اوسکه، دا مستحب عمل دی. بله خبره د دې حدیث نه معلومیږي چې په ماړه خېټه خوراک کول چې کوم دی دا هم جایز دی. یو سړی موړ وي او خوراک کوي که نه، خوند ورکوي. بعضې ټایم لکه اکثر بعضې خلک وي داسې، یاره بس ډېر خوند یې کړی دی، بس خبره ختم، بس نور نه خورم. ښه خبره ده یو سړی داسې کولی شي، ځکه چې یو حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو خپل معدې چې کوم دی دا 3 حصې کې، یو د اوبو دپاره، یو د خوراک دپاره، او بله چې کوم دی دا د هوا دپاره ساه اخیستل. یعنې دومره ځان مه رامړوه چې بس بیا ساه اخیستل هم مشکل شي. نو په مړه خېټه خوراک کول چې کوم دی دا هم جایز دی. بله خبره د دې نه دا معلومیږي چې یاره که یو سړی وږي وي که نه، وږي وي او په وږي سړي باندې خوراک کول دا هم مستحب عمل دی، او هغه ښه سیراب کول، ښه مړول دا هم مستحب عمل دی. الله رب العزت ته ما او تاسو ته هم دغه شانتې د صحابو په شانتې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نقش قدم باندې تلل چې کوم دی ما او تاسو ته آسان کړي. چې څنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو هریره رضی الله عنه فرمایي که نه چې دغه پی چې کوم دی دا انتهایی زیات لږ. ما وی چې یاره د یو تن دوه هم نه کېږي، او نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې اصحاب صفه ټول غواړه. نو دغه د ایثار هغه دغه چې کوم دی جذبه د الله رب العزت ما او تاسو کې پیدا کړي چې دې ته نه دي کتل پکار چې یاره دا لږ دي، دا خو 2 تنه رسي او 3 تنه رسي نه. چې کله زه اخلاص کوم که نه، الله رب العزت به ډېرو کسانو ته هم رسوي. الله رب العزت ته عمل کول آسان کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.